په افغانستان کې د واکمنو طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان له لوري د تورخم دروازې تړلو ته سخت غبرګون ښودلی ویلي دي چې د پاکستان له لوري داسې اقدامات د دواړو وروڼو ولسونو هېوادونو ترمنځ فاصلې زیاتوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د خالي په شپه ناوخته په خپله یوه اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو حکومت چې هغوی اسلامي امارت بولي د پاکستان له لوري خپلې غاړې ته تورخم دروازې تړل او په افغان امنیتي ځواکونو ډزې کول د ښه ګاونډیتوب خلاف اقدام بولي. اعلامیه وایي چې تورخم دروازه وروسته له هغه د پاکستان حکومت وتړله چې د تېرې چهارشنبې پر ورځ د پاکستاني ځواکونو لخوا په افغان سرحدي ځواکونو په داسې مهال ډزې وشوې چې افغان ځواکونه د یوې پخوانۍ امنیتي پوستې چې کلونه وړاندې جوړه شوې وه په ترمیم بوخت وو. د میډیا د ریپورټونو له مخې پاکستاني چارواکو او افغان طالب مشرانو په تېره یوه هفته کې څو ځله یو بل سره لیدلي چې د خپلې مهمې پولې تورخم د بیا پرانیستلو په اړه خبرې اترې وکړي، خو په دې لیدنو کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. د تورخم دروازې تړل کېدو له امله د خالي پرواز په پرلپسې څلورم ورځ هم دواړه غاړو ته ګڼ سوداګریز کاروبارونه او مسافر بند پاتې وو او دا نه ده معلومه چې نن د اتوار پرواز به پرانیستل شي که نه. پاکستاني چارواکو ویلي چې دغه نښته د چهارشنبې پرواز وروسته له هغې شوې چې د طالبانو سرحد ساتونکو ځواکونو د تورخم تاریخي پولې ته څیرمه د یوې نوې پوستې په جوړولو پیل وکړو او له دواړه هیزو هوکړې سرغړونه وکړه او دا کار د بندولو خبرداري یې ونه منله. دغه تاوتریخوالي بالاخره د دواړو هېوادونو د سرحدي امنیتي ځواکونو ترمنځ د لنډې نښتې له وجې شوې ده چې د افغان له لوري په وینا یو طالب عسکر او یو ملکي وګړي پکې وژل شوي دي. علب خان شیرپو دلبر نیوز.